بسم الله الرحمن الرحيم. وللعباد أفعال اختيارية يصابون بها ويعاقبون عليها. او د بندگانو د پاره افعال اختیاریه ثابت دي. یصابون بها دوی ته ثواب ورکول کیږي په دې افعال اختیاریه. ان کانت طاعه کدا افعال اختیاریه خکارونه منځ او روزه ونیولا دا افعال اختیاریه دي په دې ورته ثواب ملاويږي. ويعاقبون عليها عذاب ورکول کیږي دوی ته په دې افعال اختیاریه. ان کانت معصیه کدا افعال اختیاریه د قبيله د معصیت نو غلا یو کړه دروغ ویل دا ټول افعال اختیاریه دي. لا کما زعمت الجبریه د سینه د لکه څنګه ګمان چې جبریه وکړي. جبریه یو ډله ده. جبریه د جبر نه ده. جبریه ورته ځکه وایي چې انسان مجبور محض ګڼي. انسان نه خالق د خپل افعال اختیاریه و دی او نه کاسب د خپل افعال اختیاریه. او معتزله وایي چې انسان د خپل افعال اختیاریه او خالق هم دی او کاسب هم دی. او اهل سنت والجماعت وایي انسان د خپل افعال اختیاریه او خالق نه دی خو کاسب دی، کسب کوي. د سینه د لکه جبریه او چې څنګه ځام کړي هغه وی انه لا پیل للعبد اصلا بنده ته اس پیل نشته. مونږ یو کو دا بنده نه دی کړي دا خدای کړي. وان حرکاته بمنزله حرکات الجمادات او د انسان حرکات د بنده حرکات په منزله د حرکات د جمادات دي. کانی بوټي انسان خوځي نو پخپل نشي خوځي دی. نو انسان هم چې خوځي را خوځي دی خدای خوځي په خوځېدو کې د حرکت نشته. منځ کوي ښکته پورته شي نو دا خدای ښکته پورته د ده پکې هېڅ اختیار نشته. لا قدرت علیها دته په دې حرکاتو نه قدرت شته ولا قصد نه اراده شته ولا اختیار او نه اختیار شته. وهذا باطل دا جبریه او دا عقیده باطله ده. ولی لأننا نفرق بالضروره ځکه مونږه فرق کو جدایی راولو بالبداحه بین حرکت البطش و حرکت الارتعاش په مابین د حرکت د نیولو کې او په مابین د حرکت د پالجي سړي کې. پالج سړی ویم لاسې خوځېږي داسې او سړی را نیسي هم داسې لاس دې خوځېږي. د دې دواړو کې مونږه فرق کوو که نه څنګه فرق پکې کوو. ونعلم مونږه پوهېږو ان الاولا باختیاري چې حرکت د بطش په اختیار د انسان دی دون ثاني نه دویم. هلکه پې پوه شئ دا خو یو بداحت شه یو دلیل زمونږه بداحت عقل شه. دویم ولانه لو لم یکن للعبد فعل اصلا که بنده د پاره اس پیل نشي لما صح تکلیفه د مکلف کول بیا نه دي صحیح. دی خدای په مانځه ولې مکلف کړی چې مونځ کوه دی خو مونځ نشي کولی. دته خو د پیل اختیار نشته د مانځه کولو اختیار ورته نشته نو خدای ورته څنګه وایي چې مونځ وکړه اقیم الصلاة. دا خو تکلیف بما لا یطاق شه. خدای وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هلکه پې پوه شئ. دریم ولا يترتب استحقاق الثواب والعقاب على فعله او نه به مرتب کیږي استحقاق د ثواب او عقاب په افعالو د ده. که دا افعال د ده افعال نشي نو بیا به استحقاق د ثواب او د عقاب په مانځه ثواب ولې ورکوي د خو نه دی کړی که نه.
او په زنا او په غلا باندې عذاب ولې ورکوي د غریب خو څه نه دي کړي کنه دی خو خوځېدلی را خوځولی چا دی کنه. دریم ولا اسناد الافعال التي تقتضي سابقية القصد والاختيار اليه على سبيل الحقيقه. الکه تاسو ویلي دي مختصر المعانی او وغیرہ کې او دروس البلاغه کې چې د فعل نسبت ما هو له ته وشي دا حقیقت دی او د فعل نسبت چې غیر ما هو له ته وشي دا مجاز عقلی دی. الکه په پوه شي که په پوه نشي. بنل امیر المدینه تا امیر خار جوړ کړو نو دا مجاز دی ځکه امیر نه دی جوړ کړی نوکرانو جوړ کړی ګلکارانو امیر خو په خپل نه جوړي امیر خو امیر دی سبب دی نو نسبت د فعل غیر ما هو له ته چې وشو چې سبب دی. قرآن ته ډک دی انهن اضللن کثیرا من الناس دی بوتانو ډیر خلک ګمراه کړ بوتانو خو نه دي ګمراه کړي خدای کړي دي په نسبت غیر ما هو له ته وشو بوتانو ته ځکه چې هغه سبب دي. یا اشاب الصغیر وابن الکبیر کر الغدات و مر العشی نسبت د سپینګرتوب او د فنا دا کر الغدات سبا بیگا تیرې دو ته شوی او سړی خو سپینګیری کوي او فنا کوي خدای په نسبت زمان ته وشو چې کر الغدات و مر العشی. یا هغه شاعر چې وایي میز عني قنزعا قنزعي جذب الليالي ابئي و اسرعي زما د یو دغه وختي یو موټی جدا کړ د سر نه بل موټی را نه جدا کړ سر مې بیخي و پاتې شو چې سړی عمر تیر چې وختي کمی کې کړ دا چا وکړ جذب الليالي د شپو تېرېدلو نسبت شپو تېرېدلو ته د وختو د کمېدو شو حال دا دی چې دا خدای کړی نو دا مجاز شو او چې نسبت ما هو له ته وشي نو دا حقیقت دی. لکه صلی زیدن دا حقیقت دی من زیدو کو لکه زید مسلی دی کنا نو د صلات نسبت مسلی ته وشو چې زید دی دا حقیقت لکه په پوه شئ که په پوه نه شئ. او بات اللیل دا مجاز دی نام اللیل د شپې زید وده شو او د نامه نسبت لیل ته شوی دی شپه خو نه ده وده شوی زید پکې وده شوی. هلکه صلی زیدون منځو که زید دا حقیقت دی که مجاز دی. کتابه زیدون زید لیکل وکړه دا حقیقت دی که مجاز دی. سام زیدون دا حقیقت دی که مجاز دی. دا حقیقت دی ځکه مخکې ته اراده شته زید چې منځ کوي اراده کوي چې لیکل کوي اراده د لیکلو وکړي چې روژه نیسي لیدلو د روژې اراده وکړي. دویم هغه فعل دی چې نسبت فاعل ته حقیقت دی خو مخکې ته اراده نشته لکه طال الغلام غلام ډېر اوږد شو نو طال فعل دی والغلام فاعل دی او نسبت دی فاعل ته حقیقي دی غیر ما هو له ته نه دی شوی ما هو له ته شوی چې غلام دی خو په دې طال کې خو د غلام اراده مخکې نشته چې دی اول اراده وکړي او بیا اوږد شي. یا اسود لونه د غلام رنگ تور شو د رنگ تورېدو کې د ده اراده مخکې شته. افعال دوه قسمه دي یو هغه چې نسبت فاعل ته حقیقت دی او یو هغه چې نسبت فاعل ته مجازي دا مو پیژنده. هغه چې نسبت فاعل ته حقیقت دی هغه دوه قسمه وي مخکې ته اراده یا نه وي هلکه پرې پوه شئ. اوس هغه افعال چې نسبت فاعل ته حقیقت دی او مخکې ته اراده شته نو د اسناد د دې افعال فاعل ته حقیقت دی که نه دی نو که چېرته دا فعل کې د انسان اختیار نشي نو بیا د دې افعالو نسبت خو د فاعل ته حقیقت نه دی که صلی زیدن د صلی نسبت خو زید ته حقیقت دی ځکه دا صلات خو فعل د زید دی که نه
که صلات فعل د زید نشي ځکه تا جبریه وایي چې انسان ته هیڅ فعل نشته او صلات فعل د خدای شي او بیا نسبت زید ته خو حقیقت نشه مجاز شکل او د کتبه او د سامه هم او د طال الغلام هم هلکه پې پوه شئ د طال الغلام دا دی چې نسبت حقیقت دی خو مخکې ته اراده نشته صدور یې نه دی سوی بلکې وقوع یې سوې ده هلکه څه یې سوي دي وقوع خو د مفعول کېږي خو بس نسبت فاعل معلوم ته وشي به دې ته مونږ فاعل وایو هلکه پې پوه شئ ولا اسناد الافعال التي او نه به اسناد د هغې افعالو تقتضي چې هغه تقاضا د سابقیت د وړاندېوالي د قصد او د اختیار کوي الیه د عابد ته دا به نشي علی سبیل الحقیقت په طریقې د حقیقت سره مثل ساما صلى وكتب وساما بخلاف مثل طال الغلام واسود لونه چې د دې نسبت خو حقیقت دی خو قصد او اراده پکې نشته هلکه دا خو هسې اخوا دی خوا دلایل و چې انسان ته فعل شته جبریه ورد دیم والنصوص القطعیه تنفي ذلك او نصوص قطعیه د دې خبرې نه پې کوي چې څنګه جبریه وایي چې انسان ته هیڅ فعل نشته بلکې فعل نصوص ثابتوي انسان ته که قولی تعالی لکه دا قول الله تعالی الله وایي جزاء بما كانوا يعملون دا بدله ده په سبب د هغې څه چې دوی کوم کارونه کړي دي کار عمل انسان ته ثابت که بما كانوا يعملون قرآن ته ډک نه دی لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ لا تقولوا راینا دا موایي نه د فعلونه ورته ثابت کړي دي ځکه بیا یې نه پې کوي نهي ورته کوي یا دا قول د الله تعالی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چا چې خوښوي ایمان دې راوړي او چا چې خوښوي کفر دې وکړي الی غیر ذلک نو ګورئ کفر او ایمان اختیار د ده شته نو ځکه ورته وایي که نه فإن قیل سره اعتراض دی قلنا سره د هغې جواب دی خلاصه د اعتراض دا ده چې علم د الله تعالی عام دی اراده عامه ده نو جبر لازم دی قطعا د خدای په علم کې دا دي چې زید به په 2 بجې منځ کوي نو که چېرې زید په 2 بجې منځ ونه کي نو په علم د خدای کې غلطیا راځي او په علم د خدای کې غلطیا خو محاله ده نو په 2 بجې د زید منځ نه کول هم محال دي نو چې محال نه کول محال دي نو کول واجب دي نو زید پکې مجبور شو جبري عقیده صحیح شو کنه یا خدای اراده کړې ده چې زید په 2 بجې منځ کوي ا د خدای د اراده خلاف ورزي خو محاله ده نو د زید په 2 بجې منځ نه کول محال نو چې نه کول محال دي نو کول واجب دي نو چې واجب شو نو د زید پکې څه اختیار نشته وجوب سره خو اختیار نه یې کنه نو جبر لازم سے جبریه وایي کنه لکه پې پوه شئ ګورئ فإن قیل که څوک اعتراض کې باب د تعمیم علم الله تعالی و ارادتي پس د عاموالي د علم خداوندي نه چې د خدای علم عام دی و ارادتي او د ارادې د خدای نه الجبر لازم قطعا جبر لازم دی قطعا یقینا لأنه ما ځکه علم د خدای او اراده اما يتعلقا یا به دا دواړه متعلق بوجود الفعل د وجود د فعل پورې چې دا فعل به کېږي نو په یجبو او بعدمي یا په نه کېدلو د فعل په یمتنعون دا ممتنع شو ولا اختیار مع الوجوب والامتناع کوم ځای کې چې وجوب او امتناع یلته خو اختیار نه وي کنه قلنا سره جواب کوي خلاصه د اعتراض دا ده چې خدای پوهیږي خدای په علم کې دا خبره ده چې زید په 2 بجې باندې منځ په خپل اختیار سره کوي هلکه پې پوه شئ او خدای په اراده دا کړې ده چې زید په 2 بجې منځ کوي بې اختیاري نو چې اراده پکې چې اختیار پکې د زید راغی نو جبر د کم ځای نه راغی ګورئ قلنا یعلم و یریدو خدای پوهیږي او اراده لري چې عبد یفعلهو دا کار به کوي او یترکهو یا به پرېږدي بې اختیاري په خپل اختیار فلا اشکال هېڅ اعتراض نشته په دې بل په قیل باندې بس دی خبره